امن ځان ته وایي زمونږ د حفاظت دپاره راغلي زمونږ د دې خاورې د امن دپاره راغلي دي هغه خلک راځي او زما د زنانه نه دا ډاکټران پاڅوي او هغو ته وایي چې زما علاج وکړئ ډېره د افسوس خبره ده چې دوی خپله مور دوی خپله خور نه لري دوی خپل ځان کې یوه د پښتو نه وي دوی د یوې زنانه نه دا ډاکټر پاڅوي د دې علاج به څوک کوي په دوی خور او مور لري دوی په د معاشره کې عیسیت لري دوی خپل سوچ لري نو دوی ولې داسې حرکت کوي دا خلک زمونږ د حفاظت دپاره راغلي دي دلته د امن قایمېدو دپاره زما د دې قام سپین ږیري زما د دې قام مشران زما په شان همزولي زما په شان دې خلک راپاڅېدلي وو او دې امن کې د دې نه مخکې زما خلک تللي دي وروسته دا سیکیورټي فورسز راغلي راول زه په دې امن قایمېدو باندې خپلو مشرانو ته خراج تحسین پیش کوم چې موږ یې نن داسې حد ته رسولي یو چې په دې اسپتال کې ډاکټران هم ناست دي زموږ د کیلونو میدانونه موار شوي دي ستاسو نه ولې هغه وختیار دی څو چې په دې ایمرجنسي کې د ډاکټر محمد نور صاحب نه علاوه هېڅوک هم نه و تاسو ته پته ده چې دا کالونۍ بنده شوې وه پیر صاحب نه شو راوتی کوم چې زموږ د ایجنسۍ بېتاجه بادشاه دی هغه نه شو راوتلی په دا سره دلته ناست و زموږ د علاج دپاره د دغه پوځیانو د علاج دپاره د دې سیکیورټي فورسز د علاج دپاره کوم حالات چې روان دي دا ډاکټران صاحبان که نه او دیو د علاج دپاره نه وي نو څوک به زموږ علاج کوي دیو د دې دیارونه د دغه خلکو نه چې دا ډاکټر صاحب یې د تشدد ښکار کړی دی او د دې سره ظلم کړی دی را دې ولي زموږ علاج ته دې اوس هغه خلک کښېنئ ځکه چې زما دا عوام دا خلک ولې ذلیله کېږي نن که ماته مسله راځي نن که دلته ایمرجنسي راځي څوک به د هغه علاج کوي ځکه چې هغه خلک خو دلته رال د دې خاطر رال چې موږ تاسو دلته علاج ته نه پرېږدئ د دې قوم علاج به څوک کوي ستاسو موږ ودرېدو ستاسو زموږ مشران قربان شو زموږ ډېرو خلکو قربانیانې ورکړي زما ډېرې خویندې کونډې شوې د دې قام مشران په دې کې شهادتونه ورته میلاو شو او امن موږ په شریکه باندې قایم کړی دی خو چونکې دا آئین موږ له دا حق نه راکوي نو د څو پورې به موږ خاموش یو د څو پورې به موږ غلي ناست یو د خپل حق غوښتنه به نشو کولی زه درته ډېرې خبرې نه کوم څنګه مې چې ایم ایس صاحب ته بېګا ویلي چې موږ درسه ولاړ یو نن هم درته وایم چې راځئ تر هغه وخته پورې به ودرېږو تر هغه وخته پورې به بوک هړتالي کیمپ لګوو بار چې د څو پورې چې دې ډاکټر صاحب د معاملې شفاف تحقیقات نه شوي او یا یې دا ډاکټر صاحب ملامته کړی نه یا یې هغه خلک ملامته کړي نه کوم چې دا ډاکټر صاحب د لاس نه د ټریټمنټ هغه اوزار درې کړي دي او په دې مجبوره کړي دي چې دا ځای بندېږي زما خو درته دغه نو په دې کې زمونږ د قربانۍ وخت راځي نو زما د خدای په ذات قسم وي چې اول به زما سر کټ کېږي وروسته به دا نور قرباني ورکوي خو نن به کېناستو او کمپرومایز هم وکړو د زما د قسم وي چې نن خو ډاکټر سبا به استاد بیا به منیجر بیا به دا نور خلک او زمونږ عوام چې څنګه ډاکټر صاحب وویل همیشه دپاره ذلیله شوي دي همیشه دپاره ټارچر شوي دي خو دا طبقه به موږ چرته هم ټارچر کېدو نه ورکوو ځکه چې په استاد او په ډاکټر باندې دا ټوله معاشره آباده ده ځکه چې دا خلک هم د استاد د وجې نه راغلي دي دغه استاد د دې رهنمایي کړې ده د هغې په شکل کې څوک ډاکټر شوی دی د هغې په شکل کې څوک پی اے شوی دی د هغې په شکل کې څوک یو ځای ته رسېدلي او څوک بل ځای ته رسېدلي لہذا ټول ودرېږئ څومره خلک چې دی د دې نه علاوه به موږ کنټیکټ کوو ټول به راوځو او د هغه وخته پورې به د دې ځای نه نه ځو چې د څو پورې د دې ملک واکداران نه راغلي او د دې شفاف تحقیقات نه کړي د شعرونو ضرورت هم نشته د خبرو ضرورت هم نشته عملي کار کول پکار دي او عملي کار دا دی چې موږ ودرېږو نه به د اتکړو نه یېرېږو نه به د جیلونو نه یېرېږو نه به د کوړو نه یېرېږو نه به د واړو ټکول نه یېرېږو ودرېږو به ټول دا سوت کوي چې څوک ودرېږئ بس نه به ځو د دې ځای نه زه درنه اجازت غواړم د خدای په امان خو چې د څو پورې زموږ د دې سړي مکمل تحقیقات نه شوي نه به ځو په دې واده سره